هر زخیله ځناور دپاره چې څومره زخیله ځناور دي خصوصا په دې اوړي کې دا ځناور روزي لکه مچۍ شوه یا چې کوم دې چمچورکې وغیره شوه یا مار وغیره شوه لړم داسې نور زخیله ځناور دي د هغې دپاره یو مجربه وظیفه او نبوي نسخه ده چې مونږ او تاسو دا وایو سحر او ماښام الله جل شانه به مونږ او تاسو د دغه زهریلو ځناورو د شر نه په امن کې ساتي. نو وظیفه چې کوم دی اسانه ده او ډېره مجربه وظیفه ده چې مونږ او تاسو دا په خپل عمل کې راولو. مونږ او تاسو چې کوم دی عموما 5 وخته لمونځ کوو، سحر لمونځ او ماښام لمونځ دا پکې لازم وي. نو د سحر لمونځ نه وروسته او د ماښام لمونځ نه وروسته 3 کرته دا وظیفه ویل دي. اسانه وظیفه ده، مونږ او تاسو دا په خپل معمول کې راولو. خصوصا په دې ورځو کې چې دا مچۍ وغیره ډنبرې وغیره ډېرې دي، دا خو انسان اصل په لاره باندې روان وي، په موټرسایکل باندې یا په سایکل باندې یا پیدل، نو دا را روان وي الوتونکي څیز دی الوزي، نو خامخا چې کوم دی دا یا راځي په بدن سره ټکرو کېږي یا مخ سره یا تندي سره وغیره داسې جسم سره دا ټکرو کېږي، نو دی چیچي. انسان عموما چې کوم دی دا مچۍ چیچي اکثر، د هغې نه د امن دپاره د هغې نه د حفاظت دپاره دا یو مجربه وظیفه ده چې مونږ او تاسو دا وظیفه شروع کړو او سحر او ماښام یې مونږ وایو او د نور موضوع څیزونه هم الله جل شانه د دې په برکت سره بچ کوي. نو مونږ او تاسو ته به الله جل شانه د هر یو موضوع څیز نه په دې سره د بچ کېدو او په دې سره چې کوم دی د خلاصېدو هغه ذریعه دا رانصیب کړي. نو نسخه چې کوم دی او وظیفه درته زه وایم، تاسو یې ځان سره چې کوم دی نوټ کړئ. الله جل شانه به د دې په برکت سره موږ او تاسو د موضوع څیز نه بچ کوي. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اول او وروسته دا درود شریف وایي او بیا چې کوم دی دا وظیفه